شلم پارا سورہ قصص کے د آیات مبارکہ وشتم نانوے درس ہے. قال فرمائلی شعیب علیہ السلام انی اریدو بیشک از اراد لرم ان کے حکا دا چپ نکا در کم تاسوتا احدبنتیا یود دی دوار لنو زمانا ہاتے نچ دادی علا ان تأجرنی 8 حجج دا چتب مزدوری کے زما سر اتکالا او د دې کار کولو داغي مزدوری باخلی. فإن أتممت 10 كپورا ذکلس کال فمن عندك ندا بستاسو د طرفنا احسانوی. وما أريد زيرادن لرم أن أشق عليك داچ سختيوكم پتاسو. ستجدني زرد چوب مما إن شاء الله كجرخ خشد الله من الصالحين دني كاننا. قال ذلك بيني وبينك ودا عهد وعدد فمن زما فمن استاشكي ايما الاجلين كم يو پدي دو نیټو کې قدویت چې ما پورا کا. فلا عدوان علي نزيات بني فما والله على ما نقول وكيل. الله پاغ چې مونږه وایو وکیل ذمہوار دے. امام بخاری رحم الله ذکر کړي سعید ابن جبیر رحمه الله فرمایي و ایمان یو يهودي تپوس کړو د اهلی حیر مقام چې کوم یو په دې دواړو نیټو کې موسی عليه السلام پورا کړو تکاله تیر کړو کلس. دا مشهور تابعی دی. فقلت لا ادري ما لبت نشتا. د سلف صحابه کرام شان داو چې په دین کې د ځان خبر نه کولا. نو عالم د خپل استاد ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نمت پوښو کو نئی قدوا اکثرهما اکثر د دې دواړو نیټو چې لس کال دی غې پورا کړیو. وإذا الله رسول ذا قال فعلا یو خبر چوکی نو غتر سرکی. فلما قضى موسى الاجل کلچ برابر کړي و موسی عليه السلام اغنیتا لس کاله پورا کړیو. قضا معنا وا اتم المدة المضروبه اغه کما مکرره مده چې واغه پورا کړیو. نو لس کاله پس موسی علیہ السلام د خپل والد ملاقات ترازی. لس کال د خپل وطن مهاجر دے مور سر اس قسم رابط نواب. وسار باهله روان شو د خپل اهل عیال سرا انا سلیدلو من جانب التور نارن د طرف د کوه تور نور
قال لأهلهم كثوا ویلی خپل کوروال او تاسو ایثار شئی ومکثوا اقیموا مکانکم تاسو د خپل ځکه ایثار شئی انی آنست نارن بیشک از چما قتل دیور لعلی آتیکم منها بخبر کی دے چیز رات لکم تاسو تمنها دینا بخبر فخبر دلار سراب ذکلار د موسی علیہ السلام نه خطا شوی وا او جزوه من النار او جزوه من النار یا پیو لرگی بل سرد ورنا جزوه دی توی چی لرگی وی داغی یو طرف کی اور بلیگی او جزوه من النار د دین مراد یو ټوکړه د من النار دورنا یو لرګې بل کړه شی من النار دورنا علماء معنا کړي جزوه ستو عود من حطب فيه النار داسی سید لرګینه چې پاغه کې اور دې او د نیو طرف بلنی یو طرف داغی کی خسر اور دے خبل طرف داغی بلن دے یادا مانا ما یبقا من الحطب بعد الالتهاب اے باقی پاتی وید لرگینا پس داغینا چیو طرف لمبکی پیو لمبی بلی سردور راک لعلکم تسولون دید پارچ تاسو زالونا گرم کئی لعلکم تسولون دید پارچ تاسو زالونا گرم کئی او د جزوت من النار د سروٹ کی معنی علماء کرام نکلی اے خالص د سروٹ کی معنی نه دکړي فلما تار کل چراغ له دیت نو دی आवाज ور کړي شو من شات الواد الایمن د طرف دوا د خي طرفنا فی البقعه المبارکه فاغز مکاو میدان کی چیغی کی خیر و برکت چول شویو من الشجرتی دون د طرفنا یا موسیٰ دا چه موسیٰ علیہ السلام انی انا اللہ رب العالمین بیشک از اللہ امپالن کے د مخلوقاتو وان القي عصاك او دا چرتاو کدا امسادی فلما رآها رکل چکتری ودا تحت الزخزدا و حرکت کولو کانها جانن تابویگنی چی دا نرے مارد پدی حرکت و تیزی کی اے جسد مار غٹوا خو په حرکت او ګرځېدو کې زر زر لکد نری مار پشانو والله مدبرن ګرځېدل او شاکون کې ولم يعقب او رستو نکتل یا موسی علیہ السلام اقبل را متوجی شا ولا تخف یریگما انک من الآمنین بیشک تید امن در کڑو شونا
انک من الآمنین بیشک ایت من الآمنین دامن والو نداسن چیریگی تاسو ند دین امن درکڑ شویدے اسلک وردنک یدک لاس مبارک خلنی فی جیبک پگریوان ستا کی تخرج میدوها روبزی تکسبن من غیر سوئن بغیر دسعبنا وزمم الیک جناحک او جخ کد زان سر جناحک مٹ اخپلی من الرهب د وجد هبتنا اے ګور د الله سونه داسې پسینی باندې کې دا لکه څنګه مسکی تړو وَضْمُمْ رَجُخْكَ إِلَيْكَ زَانْ سَرَا جَنَاحَكَ دالا سنا امت اخپلی دی من الرهبی د وجده بطنا فذانک برهانانی دا دوا دلائل و موجزات دی یو امسا یو لاس چپڑکی دو او دا درم خود یری د ختمی دو د پار طریقے ورتو خیلا الى فرعون لارش فرعون توملئه او سرداران داغتا انهم كانوا قوما فاسقين بیشک دوی دیدی او قوم نافرمانا او بالکل د الله د طاعت نبارت دی کافر دی قال موسی علیہ السلام فرمایلی رب زما انی قتلت منهم نفسا بیشک از چما وجلد دوین یو نفس فاخاف ان یقتلون نزیریگم چی داغی بدلکی ما قتل نکی و اخی هارون رور زما هارون علیہ السلام هو افصح منی اغدیر فصیح دے زمان لسانا پجبکی فارسله معیانو لگا غزما سر ردعن امدادی ردعن ملاتڑ امدادی یصدقنی زما تصدیق بکی چکل دی ما تد دروغ نسبت کئی انی اخاف ان یکذبون زیریگم چی دی بما تد دروغ نسبت کی قال رب العالمین فرمایلی سنشد عضدکا زرد چی مضبوطی بکستا مٹی او عضد وی ما بین المرفق الى الکتف اید دی سنگلی نوالی تردیوگی پوری دلاس دی سیتا عضد وی فرمایلی واللہ مضبوطی بکومت استا بی اخیق استا پرور سرا ونجعل لکما سلطانا وبگر زوتا سدوارو دفار غلبا و تسلط فلا یسجدون الیکما ننبشرار سیدے تیتا سدوارو تا بیایاتنا لار شئی زمون فایاتنو انتما تا سدوارا ومن اتبعکم الغالبون او سوک چستاسو د دوارو تابیوی غالبون ندیب غالبوی فلما جاءهم موسى بآياتنا ارکل چراغل وغویتا موسى علیہ السلام بآياتنا زمون فدلائل موجزات سرا بینات چخکار اخکارو قالوا دوی ویلو ما هذا الا سحر
ونددا مگر جادو دے مفترن چې د ځان نه جوړ کړي شوی دی وما سمعنا بهذا ندی اوریدلی مونږه دا دای چې حکم دین ترابلی فی آبائنا الاولین چې دا دګنی واقع په رزو د مشرانو زمونږ بنو کې فی آبائنا الاولین جار مجرور متعلق محذوف وما سمعنا بهذا ندی اوریدلی مونږه دای موسی علیہ السلام دا تاسو مچ ستبلای فی آبائنا الاولین اے واقعا فی ایام آبائنا الاولین چدا دی واقعی پاغ ورزو د مشرانو زمونږ بنو کې وقال موسی او فرمایلی موسی علیہ السلام ربی رب زما عالم خبویگی بمن فاغچا جاء بالهدى چرات لکڑی په هدایت سرا من عنده دا اللہ دا جانبنا ومن تكون له عاقبت الدار او هر غسوک چی شی بدا غوید پارا عاقبت الدار خانجام دکور دا خیرت یاد دنیا عاقبت الدار خاتمت دنیا یا خکل خاتمت کور دا خیرت انہو بشک شاندارے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنام وقال فرعون ویلیو فرعون یا ایها الملأ ویزما وزیرانو سردارانو ما علمت لکم زنپی جنم تاسو لر من الہ غیری یو معبود و مددگار غیری بغیر زمانہ فاوقد لی یا حامانو نبل کا اور زماد پار یا حامانو یا حامان عرطوین پخٹ مانی یعنی پخی خخت جوڑ کا فجعل لی صرحن نجوڑ کا مات یو مانیو بنگلا لعلی اطلعو کی دیشی زور خجم الہ موسیٰ د الہ و معبود د موسیٰ علیہ السلام پسید وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ او بیشک زخام خیال کوم پدوید دروغ جننا اگر قوم دوکا کیا چھوڑو یروی مال اولو یوچتا بغل جوڑا کئی تا موسیٰ علیہ السلام وی زما الہ دے و رب دے زو خطاسو لدزان بغیر بل الہ نمومم او نی پی جنم نزگورم چی داد درفشتاو کنا اے خلقی پا امید کوئی چی دیگنی تحقیق کئی دا مسئلی او پدی طریقی خلق لدو کور کولا حکومت و بادشاہی پی کولا او د علماء اختلاف دے چې دا ماڼۍ جوړه کړي وکنا نو باز وی جوړه کا او باز وی نیو جوړه کړي اسی په خلق التباس او اشتباه را وستا چیر دیګ د تحقیق کې شروع د تحقیق کوي واستكبر هو وجنوده اولیو تکبر کرے وغاو دا غلخ کرو فرعون و دا غلخ کرو فی الارض پزمکہ کی بغیر الحق پناہکا
وظنوا او خیال کړه وغوی انهم چې بشک دوی الینا لا یرجعون منتبدیرو نگرزول شی قیامت او دوباره ژوندونه نمنلو فاخذناه نورانی ولو منغا وجنوده لخر داغ فنبذناهم فی الیم ارتاو کړي می وغوی په سمندر کې فانظر نور سوچو کا کیف کان عاقبت الظالمین سرنگی و اخیری انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه او غرزولی مونگا غی ائمه مشران د کفر د بيدینای مشرانو يدعون الى النار خلق برابل الاورتا ويوم القيامه او پرز د قیامت لا ينصرون دا وی سر مدد او نصرت بو نکړې شي واتبعناهم ورپسې کړو مو دا وی پس فی هذه الدنيا لعنتا پدی دنیا کی لعنت ويوم القيامه پرز د قیامت هم من المقبوحين ویبا غیت بد شکلنا ولقد آتینا موسی الكتاب او بیشک ورکړو موسی علیہ السلام ته کتاب من بعد ما فزعنا اهلكنا القرون الاولى چې هلاک کړي مونږ پیړۍ ډومبنۍ او دی آیات دلان دی علماء تفسیر لیکلي چې د تورات د نزول نفس بیا په امت باندې عام عذاب نه دراغله چې غني ټول دی ختم شي بلکې دی نفس مومنانو ته حکم د قتال او د جهاد شوه د الله د دین د دشمنانو د کافر سره بصائرا دی کی خکار دلائل للناس دفارد خلقو وهدى ورحمتا او ورکڑو مونږ دا کتاب هدایت او رحمت لعلهم يتذكرون دی د پاره چې غي نصیحت واخلي نصیحت قبول کی وما كنت بجانب الغربي او نوی ته په طرف د مغرب د کوه تور اذ قضينا الى موسى الامر اذ قضينا الى موسى الامر اے قدوینا پمانا د سده د عهدنا الیه او د احکمنا نه کله چې حواله کول موسی علیہ السلام تعالی امر پیغمبري وما كنت من الشاهدين او نوی تد جمله حاضریننا ولكن انشأنا قرونا لیکن مونږ چې انشانا قرونا پیدا کړی مونږ پیړۍ ولكننا انشانا لیکن مونږ چې پیدا کړی دی مونږ پیړۍ فتطاول عليهم العمر نو ګچوي دی پدوی عمرنا اې د دیو د پیغمبرانو په منځ کې ډېر عمرونه وګت شوی نو په شرایعو کې تغییر او تبديل راغلو او دایل د انبیاء د دینه کار پټ شو نو ما تاسو پیغمبر رولي غلې وما كنت ثاويا نو نوې تاسو حبيبا دیرا فی اهل مدین فمدین والو کی
تتلو علیہم آیاتنا چلستل تاسو پاوی آیاتنا زمونگا ولکننا کننا مرسلین لیکن یمونگا رالی گن کی دو وحی تاسو تا او تتلو علیہم آیاتنا چلستل دی پاوی دزدکڑی پتریکی زکه د ذکر شریعت کې دوه طریقې دي یو استاد وای او شاګردان اوري یو شاګرد وای استاد وګنی ولې نو تتلو علیهم آیاتنا چتا سلستل باوی آیاتنا زمونږ په طریقې د تعلم باندې لکه متعلم چې څنګه معلم تللی ولكن كنا مرسلين لیکن یمونگا رالی گن کی د وحی تاسو تا وما کنتا نویتا حبیبا بجانب التور پترف د کوه تور اذنا دینا کلچ مونگا آواز ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا او ما فرمایلو انی انا الله رب العالمین ولكن رحمتا من ربک دانن چې تاسو بیان کوي دا رحمت دې د طرف درف تاسو نا لتنذر قوما دې د پار چويروي تاسو قوم ما اتاهم من نذير من قبلک چې ندر اغله دوی تاسو کیر ور کون کې من قبل کتا سن مخکی اے دی مکی والولا سو سو کالو شل تاسو نمخ کی سو کیر ور کون کې پیغمبر ندر اغله لعلهم يتذكرون دی لپارا چې دی نصیحت واخنی او نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبه او کچرنه دا ان تصيبهم مصیبه دا چې رسیدل به دوی ته مصیبه مصیبت ای عذاب په دنیا یا په آخرت کې بما دا مالود وجنا قدمت ایدیهم چړوان دی گلی دیلا سنو دوی ایک پدی کفار باندې دنیا او آخرت کې عذاب راغلې وي او ما کتاب او پیغمبر دوی ته نو را لګلې فیقولون دیبوي سبب دا او عذر پیش کوله ربنا ازم غربا لولا ارسلت الینا رسولا تاولی نرالی گلو منت رسولا پیغمبر فنتبع آیاتک منبروان شوی استاد آیاتنو پسی ونکون من المؤمنین او شوی بوی مند مومناننا فلما جاءهم الحق من عندنا هر کل چراغل وغویتا حق زمند طرفنا اول لاوی کمونتا سو حبیب نویر آلے گلے نو سباب دوی دا عذر و بہانہ پیش کولا لکدا شان آیات سورہ مائدہ کم تیر ہے تائید لکی فی اللسم نمبر او دغه شان آیات سورہ توحا کم تیر شوید آیاتو یو سلسلور دیرشم فلما جاءهم الحق هر کله چراغل دی دوی ته حق من عندنا زمون د طرفنا اے قران راغل دی او د الله حبیب الله را لګله قالوا نوایدوی لولا اوتیا ولین دی ورکړی شوی دوی ته مثل ما اوتی موسی فمثل چې ورکړی شو موسی علیہ السلام تا اولم یکفروا آیا دای انکار نو کړي
بما دا غسن اوتی موسی من قبلو چې ورکړی شو موسی علیہ السلام تدین مخکی دای چې وای دی پیغمبر علیہ السلام تا غشان ول ور نکړې شل چې موسی علیہ السلام لور کړی شو نو لیدای دا غنس انکار نو کړي قالو ویلی ودوی شهران تظاهرا دا سحرانی دیده کی خبر ده د مبتدا محذوف د پارا اے هما سحرانی اے ساحرانی وی دا دوار جادوگر دی موسی و هارون علیہم السلام یادولو قالو دیویلیو سحرانی اے هما ساحرانی ودا دوارا جادوگر دی یا قالو ویلیو دوی سحرانی دا کافر وائی سحرانی دا دوارا د جادو کتابون دی قرآن و تورات شریف العیاذ باللہ تظاہرا دیو بالمدت و تعاون کئی وقالو دیویلیو انا بکل کافرون بیشک مونږ د دې ټولو نا د هر یو د دې دواړو کتابونو نا کافرون انکار کوونکیو وی مونږ د دې دواړو نه سکو انکار کو د دې نا دا دواړه کتابونه مونږ نه تسلیمو او د سحران تظاهرا هغه یوم دو مقصدونه مواردل دې کې یو درې متوجیم علماء کړي ویلیو دی دا دواړه جادوګر دي د یو بل مدد کوي اے موسی علیہ السلام او نبی کریم علیہ السلام یادولو نبی علیہ الصلات والسلام و موسی علیہ السلام یادولو وقالو دیوائنا بكل کافرون وی مونږ د دې دواړو ناو د ټولو نه انکار کوونکیو قل فرمائے فاتو بکتاب راتللو کئی پیو کتاب سرا من عند الله چې د الله د طرف نوي هو اهدا منهما چې غړې هدایت والوي د دې دواړو کتابونو نا اتبعه زبداغه پس روان شم ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی زیتون راجم شي او چې تاسو وایي چې دا د جادو کتابونه دي نو د قران غونتی او د دې دواړو کتابونو غونتی کتاب جوړ کړي فإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ک جواب درن کو تاسو ته حبیبا فَعْلَمْ نُفُوهَ شَأَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ بیشک دی روان دی د خپل خواهشاتو پسې اے دی د خپل خواهشاتو پسې جی ومن اضلوا ممن اتبع هواه نشت دلی گمراه ممن دا غچانا اتبع هواه چې روان شوه د خپل خواهش پسې بغیر هدى من الله بغیر د هدایت نه د الله د طرفنا ان الله بشک الله لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکوي قوم ظالمان تا ولقد وصلنا لهم القول او بشک بیان کړه د موږ دوی ته قران
وصلنا پمانا د بینا دے او دا القول نا مراد قرآن حکیم نے بیان کړه دې مونږ دوی ته قرآن او د لهم ضمیر دې اهل مکی والو تراجی دې او وصل وی پی وسکول تا را لګل دې مونږ په دوی قرآن متواصلن یو بل سر پی وس او یو بل پس پیدر پی او لگاتار یاد وصلنا معنا دا واپی وسکړ دې مونږ دوی ته خبر د دنیا او د آخرت تبوي غني د آخرت تګوري د آخرت د خبرو دا سی بیان میکړې پی وسکړ مې د دوی ته خبر د آخرت د خبر د دنیا سرا تبوي غني د آخرت پستر ګوري الله خبر ور کړې د الله رسول چزن کدن کی بسوی قبر کی بسوی میدان د محشر کی بسوی لعلهم یتذکرون دید پارچ دی نصیحت قبول کی الذین ها کساناتیناهم الکتاب چور کړه د مونږ غوی ته کتاب من قبله مخکد دی قرآن حکیم نا هم ناغوی بیهی پدی قرآن بانی یؤمنون ایمان ساتی اغی کی کم اہل حق دی ناغی پدی قرآن ایمان ساتی یادوار زمیرون دا اللہ حبیب تراجی الذين ها کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړې دې موږ غوي ته کتاب من قبله مخکې دې حبيب دا الله نه دا الله د حبيب نه هم به يؤمنون اغه په دې پیغمبر علیه السلام ایمان ساتي و اذا يتلى عليهم کله چولسته شي په دوی دا قران حکیم قالوا نوائد آمنا به ایمان روڑے مونږ په دې قران باندې انه الحق من ربنا بیشک دا کتاب حق دې د طرف د رب زمونږه ان كنا بیشک او مونږ من قبله مخکد نزول د دې قران حکیم نا مسلمین الله لتابدار او مونږ د مخ کې نه پتمو چې خیرنه کتاب برازي اولائک دغ خلق د اهل کتابنا چې په خپل کتاب او پیغمبر ایمان او چې قران او د الله حبیب راغه پاغي ایمان ساتي یؤتونا اجرهم مرتين وربکړې شي تا اجر د دوی دوکرتا یوتاون اجرهم مرتين وربکړې شي دویتا اجر د دوی دوکرتا یو زل اجر پدی چې په خپل کتاب او په خپل پیغمبر ایمان وروړو او بل اجر پدی چې پدی اخیرنی شریعت ایمان راړو ګور دوی سره د اجر مرتين وعده وشوا او قران او سنت کې چې علماء لټولې دي نو تقریبا شلو پورې داسې اشخاص لټولې چې هغه سره الله د اجر مرتين وعده فرمایلی قران او سنت کې تقریبا داسې خلق چې هغه سره د اجر مرتين وعده شوی سشلو پوری تقریبا رسیگی یو پائے کہ گورا دغو اہل کتاب چی ایمان روڑی یو مرئے دے دب چاپ مملوک نے او دے دا اللہ حکم پورا کئی
او د خپل مالک په حق کې کمین راولي اے د چا غلام دې د مالک حقونم پورا کړي او د الله کوم فرایض دی پدې کې کمین راولي نو دی غلام لبم دعا جرنوي او درې مغسړې د دوین زوا داغی خکل تربیتیو کو ابے ازاد کا او دغوین زی پا نکاوا غستفلہو اجران ندد پارم دعا جرندی دا حدیث دے دا مسلم شریف امام شابی دا حدیث بیانولو نخپل شاگرد خراسانی توئی ودا حدیث والا بغیر د سکړاونا یو سړی با د داسې یو حدیث پسې د مدینه منوره عمره سفر کولو دای سره د اجر مرتين وعده شوی د اجر مرتين وعده شوی ابو هريره رضی الله عنه چې دا حدیث بیانولو وی والذی نفس ابي هريره بيده فغزات می دی قسم وی چې روح د ابو هريره دا په لاسو کې دی لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لا احببت ان اموت وانا مملوك ادا د صحابه ولې شانو وی پاغزات میں قسم وی چې روح میں دا غلاسو کړي کدا الله لار کې جهاد نوې او د دې اجر نوې او د حج ثواب نوې ادم مور سره د احسانات او اجر نوې نو زه خو چې زمړ شوي وې او زمړې وې ادمره د مور خدمت کولو نفلی حجونه ترغه نکول تر دې چې مور وفات شو او اجر مرتين مقصد سره چې هر عمل سوکو کی نو الله یو پلس یو په وسوا یو په دغنبا نداغ اجر نور کوي دلتا نفس عمل ورته وکړه لیکل کیږي الکه مزد یو د مزن عامی ثواب دے چې چا یو نیکیو کنو یو په لسبانه وي او دې کې نفس عمل ورته وکړه تولی کله شو او انعامی ثواب غد دین علاوه دے اولائک یوتون اجرهم مرتين داخل کاغذی چې ور بکړې شي دوی تا جرد دوی وکړه بما صبروا په سبب دا غچ دی صبر کړو ويدرؤون بالحسنه السيئه او دفقای دی پنی کای سر بدای لرا اے گناہو کان ور پسینی کی کای او ګور گناہ پسی چنی کیوشي نو دغه گناہ پر الله ختم کی لک سورہ ہود کی تیر شل ان الحسنات یذهبن السیئات یادی دې کې د حسنینا حلم او صبر مراد ده او السیئات خلق تکلیف دفقای په صبر سرا سیئا د خلق بدر دی دا د بلند اخلاق ذکر فرمای یا دفقای بالحسنا فمعروف سرا سیئ منکر لرا او دفقای بالحسنا فخیر سرا سیئ شر لرا یا دفقای د غصې په خړو سره غصې لرا یا دفقای بالحسنا فشهادت د الله اله الا الله السیئه شرک لرا ومما رزقناهم ينفقون او هغه چې دوی ته کوم رزق ورکړي ينفقون نو دا غین لګوي
یا دا مانو د فکای په توبه او استغفار سره ګناهونه اے ګناه ته وشوا نو د خالق او مالک روان دي صحیح توبه او استغفار ادا کړي و اذا سمعوا اللغو کله چې واوري د ګناه خبره د لغو معنا در تمخ کې بار بار تیر شوا لغو ستوي شرک توي ووري دو شرک یا لغو ستوي د خلقو کنزلي واوري دي لغو ستوي د خلقو بدر دي واوري دي اعرضوا عنه نو مخ واړو نو داغینا کله چې واوري دی اللغو د خلقو کنزلی بد وردی او اغه ذهنی او بدنی د تکلیف خبر اعرضوا عنه نو مخ ګرځوي دی داغینا وقالو او دی وای لنا اعمالنا موږ د فارز موږ د دیني کو عملونو بدلی وي ولکم اعمالکم او تاسو لستاسو د ناکار عملونو سزا وي سلام علیکم اے سلام دی پتا سو داد رخصتی سلام دے لکه چالوی تعالی دی سلام وی لا نبتغ الجاهلین نلټو مون صحبت او جګړې د ناپوهو مونږ د جاهلو سره جګړې مناظره او دای سره د کنزلو سلسله نه جاری کوو انک بیشک تاسو چې حبیبا علا تهدی تاسو هدایت نشي کوله من هاغه چاته احببتا چې تاسو دا وی سره مینا او محبت دې هدایت نازل شوه او دا ابو طالب بارکی لکه حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی دي چې دا آیات مبارکه دا ابو طالب بارکی الہ العالمین را لګره انک بشکتا سولا تهدی لار نشی سموله من احببتا هر غچاتا چستا سودا غوی سر مینا دا استا سور سر مینا دا خطا سور تلار نشی سموله ور هدایت او شوق پلار کول دا د نبی په وسو طاقت کې نری نو نفی د شرک فی التصرف وا د نبی کریم علیہ السلام نام د الله حبیب ایت پزن د مرګ نمخ کې دعوت ور کړو واغوی د الله د حبیب دعوت نه دی قبول کړي ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کوي هغه چاته چې غواړي د هدایت او فلا رکول مالک او خاوند الله نه وهو عالم بالمهتدين او د الله خپوهیږي پلار منذن کو وقالوا واذا کافر د مکه مکرمه ان نتبع الهدى کچر من روان شو د هدایت پسې ما قد تاسو سره د الله حبیبا اے هدا سوچ د الله حبیب سروړي چې قران او سنت دې نتخطف من ارضنا او بتختول شود دی خپل زمکنا مون بد دی زنا خلق شړی اولم نمکل لهم حرمن آیا مونږ زه نه دی ور کړې دوی ته حرمن حرم آمنن چې دا د امن وال زید یجبا الیه روڑے شی راجم کول شی دی حرم تا ثمرات کل شیء میوی د هر یو شی رزقا من لدنا دا رزق د مونږ د طرفنا
اے حرم کې خپل سکیږي نا او د غیر چا پیر بلادو میوي اغه تراجم کول شي یجوا الیه راجم کول شي دی حرم تا ثمرات کل شین میوي د هر یو شی رزق زمون د طرف نه ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر پدوی کی پوهیږي نا وکم اهلکنا من قريه نو ډیر هلاک کړي دي موږ د خارونو نا بطرت معیشتها چې هغه تکبر کړو په خپل ژوند کې بطرت تکبر کړو وی معیشتها په خپل ژوند کې او د حد نور تیر شي په خپل ژوند کې بطرت معیشتها او اصل کې د بطور معنا د الطغیان بالنعمه ای په نعمت باندې سرکشي کول ما ورته نعمتونه ورکړو مال دولت او عمر می ورکړو دوی په هغه کې سرکش شول او معیشتها ای فی معیشتها چې هغه د حد نور تیر شویو او غرور او تکبر او سرکشی کړي و په خپل ژوند کې فتلک مساکنهم نو دغدی دا غی کندرات او دا استوگ نزایونا لم تسکن چی استوگ نپکی ندکڑی شوی من بعدهم پس دا حلاکت دا غوین اللہ قلیلا مگر لغنتی آلغنتی سری چی سوک پی دور زیاد شپیتی ریگی صرف خلق پا دغا وطن تیریگی او پاغی کی سو وقت لگی نیم رز یا پور رز وکننا نحن الوارثین او یو منگا پا میراس غستن کی وما کان ربک او ندرفتا حبیبا محلک القرآ حلاک ان کے خارون لرا حتی یبعثا تردی چرولیگی فی امها اے فی اصلها وکبیرتها پاغ اصل اولوی خار ددی کی رسولن پیغمبر اے نبی په وړو باندو او کلو کې الله نظر علی گله یو غټ خار وو او دا نور باندې او کلی دا غی تابع وو یو پیغمبرم الہ العالمین په باندې کې نظر علی گله ذکر نبی او د خاص مقصد د پار راضی هاغه مقصد په خار کې ادا کیږي تردی چرولی روبلی گلو حتی یباس تردی چرولی گی پا اصل و پا مند دی کی پیغمبر یتلو علیہم آیاتنا او دادر تا قرآن خی چی پیغمبر راشی داغ دنیا کی زمواری صدا لولی با پدوی آیاتو نزمونگا ذکر داغ دین دے چی اسمان نراغلے کسی کہا نہیں تاویلی ماویلی خودن ندے وما كنا مهلك القرى ليمنغ هلاكون کی القرى خارون لرا الا واهلها ظالمون مگر اهل ددی ظالمون ظالمان وی کافران مشرکان وی وما اوتیتم من شین آغا چې درکړی شوی د تاسو ته د سشینا اې د دنیا دا څومره نقشې چې ګورئ فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د ژوند د دنیا بس تر مرګ پورې پدې کې وخت رول دی چې څوک مړ شي په بنگله سکي او چې څوک مړ شو په مال او حکومت او په سورلو باندې سکي فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ د ژوند دنیا وزینتها او دا د دې زینت ده
وما عند الله خير وابقى اواغه چې الله سره دی غور دی وابقا ومشدي اغيبان فنا بن رازي افلا تعقلون آیات سو کل نکار ناخلی چې ګور دنیا چې فانی او نیمګړی دا او آخرت چې باقی او دائم دی نو دنیا مو فغیر باندې کړي افمن وعدناه اے هر غسو چې وعده کړي مونږ دا وی سرا وعدن حسنا وعده خیستا اے د جنت او د نعمتونو وعده مور سره کړی دا فهو لاقيه ناغداغی سره ملاوی دن کې دې کمن دې کې دیشي پشان دا چا متعناه چې فائدہ ورکړي مونږه غویتا متاع الحیات الدنیا فائدہ د ژوند دنیا ثم هو يوم القيامه ابیا بوی هغه پرز د قیامت من المحضرین د حاضر کړو شونا عذاب کی ويوم يناديهم فكمرت आवाज بور کی دویتا فيقولوا نوب فرمای اين شركائي الذين کمزه کی دی صداران زمای مشرکان او غی صداران کنتم تزعمون چې وای تاسو چې تاسو به ګمان کولو چې دا زما سره صداران دي قال الذين ويا کسان حق عليهم القول چې ثابت شوی د پاوی باندې وینا د عذاب وی ربنا ایزمون ربها هؤلاء الذين دادی کسان اغوینا چې مونږه گمراه کړیو الله دا غلط مشران دي چې مونږه بیلاری کړیو نا مشران بوئی اغوینا هم مونږه گمراه کړیو دوی کما غوینا لک څنګه چې مونږه په خپل گمراهو تبرأنا الیک بیزاری سرګندو مونږ تا مونږ د دوی د دین بیزار یو تبرأنا الیک اے بیزار یو مونږ تا د دوینا او هغه چې دای کوم کفر او گناهونه هغه اختیار کړیو تبرأنا الیک بیزار یو مونږ الیک تا یا بیزاری مخی کو مونگی لیکتا ما کانو ایانا یعبدون نودوی چه خاص مونگتے عبادت و بندگی کولا وقیل دعو شرکاءکم وبویل شری مشرکانو تپرز قیامت روب لی غخبلی صدارانو لکه دنیا کی بتاور توی شرو رسیگی رامدد شی دلته امرو بالا پلوی مشکل کی چې خلاص دي کی فدعوهم ندی بیرو بدی فلم یستجیبوا لهم نقبل عالبون کی د فریاد دوی ورأوا العذاب وبغور دی عذاب اے دوی با عذاب ګوري دغه غلط مشران او کشران لو انهم كانوا يهتدون دلو ک شرطی شی نو جواب محذوف دے لو انهم كانوا يهتدون کچره دوی لار منذن کی اے په دنیا کې لار مندلوي لما راو العذاب نن به عذاب نو کتلې ويوم يناديهم فكمر الشواز بور کی دویتا
وردش په تمات کې مې و یوم ینادیهم او بیا داغه تکرار ده ذکر مخ کې د دینه تپوسو د الله د وحدانیت بارکه او دل تد انبیاء او د نبوت او رسالت بارکه پختنا لا و یوم ینادیهم فکمرت شی आवाज بور کی دویتا فیقولو نو بفرمائی رب کریم ماذا عجبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو او سجابت او قبول آل کڑو تاسو المرسلین دا غرالی گلو شو پیغمبرانو زما پیغمبران راغلیو تاسو لے دعوت در کڑو تاسو داوی صداوت قبول کڑو فعمیت علیہم الانباء نو پٹ بشی پدوی دلیلنا دنیا کے خود ازان تا دو کفر بی دینی دلیل لٹھئی فعمیت علیہم الانباء نو پٹ بشی پدوی الانباء دلیلنا و خبرنا پټ بشی پدوی دلیلنا فهم لا يتساءلون ندوی بد یو بلن تپوسنم نکی د ډېر hebat د وجنا یاد دی وجنا چې ټول په جهل او ناپوهی کې برابر دي فاما من تاب هر چې هغه څوک دی چې توبه وست د شرک نه وآمن ایمان راړو وعمل صالحا او عمل وکنیک فعسى نزردا ان يكونوا من المفلحين چشیبا دے من المفلحين د کامیابنا وربك يخلق ما يشاء ويختار او رستا پیدا کوي هغه چوغاړي او خوخيشي ويختار او غرقول کوي الکه څنګه د اریو شي خالق الله دې پیدا کون کې الله دې نو هر شي ته غرواله ملا ور کوي آیات کې داوي لکه پیدا کون کې الله دې نو پدیسی زونو کی او شیطا غروالی ورکولو عالم اللہ دے د دو صفتونه الله تصابت کل یو خالق دے یو شیطا غروالی ورکی ګور الہ العالمین انسانان پیدا کل او پیغمبرانی پاکی غرکل میاشتی پیدا کے رمضان پکی غرقو رزی پیدا کے او دارفی رزی پکی غرقا شپی پیدا کے او لیلت القدر پکی غرقو زمک پیدا کا او حرم دمکی پکی غرقو وربک یخلق ما یشاء ویختار رفستا پیدا کوي هغه چې خوښي ويختار او ورکول کوي ما کان لهم الخيرا الک څنګه مخلوق پیدا کول نشي کوله نو نشته د دوی لره ورکول اې د یو شی پیدا کول نشي نو یو شی ورکول نشي سبحان الله پاکی دا اللہ لرا وتعالى عما یشرکون او دا اللہ اچد دے دا غنا چی دوی ورسر کم شرکان جوڑئی وربک یعلم رفستا پوئی ما پاتو کن صدورم چی پٹئی سینی دوی وما یعلنون وغچ دوی سرگندوی وهو الله دغ لا اله الا هو نشته دے بل دے عبادت او بندگی مستحق الا هو مگر دغ یو الله دے
له الحمد فی الاولا دی الله د پارا صفاتنا د کمال او خدایتوب دی فی الاولا په دنیا کې ول اخره او په آخرت کې وله الحكم او د دې الله فیصله چلیږي په مرګ او ژوند په عزت او ذلت کې په صحت او بیماری کې دیتا حکم تکوینی وی وله الحكم اگر مبتدا او خبر در تدواړه معرفه کل خاص د الله فیصله چلی په مرګ او ژوند عزت او ذلت صحت او بیماری ورکولو بندولو کې ډیرولو کمولو کې بل د اس ژوند او د مړي فیصله نه چلیږي یا حکم نمراد حکم تشریعی دے خاص او یوازی دی اللہ حکم نے ادا دا اللہ حق دے چوئی دا حلال دی دا حرام دی پیغمبر خود اللہ دا حلال و حرام بیان کئی او دا روا دی او دا ناروا دی و الیہ ترجعون او دغ اللہ تبتا سور گرزول شیف دا ګور او هو الله لا اله الا هو دا داو د الله د وحدانیت اوس پدې د دلایل او انبار درته پیش کړي او هر یو دلیل د مسلمات نه ده ادا داوا الله نه بغیر بل اله نشتا اور قران بے پروايي سره ما اوري غفلت سره دا دی روجی او دی میاشتې لچ سه ملاو دی جامخه لچ قران دی دی وجنه ملاو دی اسمر چتا اجرونه غټي خود قران عمر اجر نشتا ورموزیات نه زیات ځان ستړي کوشل رکعات تراویح کو یو آیات چې وای اجازه کوشل رکعات نفل دیوز وزر تراویح طلب یا ها بھائی خدا علی چې ته آیات له متوجی اگر ته ناشنه یو خابل خوا ګوري و یو آیات چاولستو وی خېلو دمر اجر دې لکه یو قیمتي اوخ نو بیا صاحب نه حساب کوو ځان سره دا خو دې قرآن د ذکرې د خولو د دې د فهم اجر دنیا کې ملاوي دي نو دې نه بس جوړ شوی یو آیات ویل لستل د یو غټي اوخي عمر ثواب ده ودانه چې ته ولا ګورې نه یا یو خپل خوا ګور یا غافل چې څوک زده کی ځان په پوه او دا ګور د ایمان او توحید خبرې دي د دې زده کولم د ایمان او د توحید د خبرو په مونږ فرض عین دي او د موزو د روزینم زیات فرض دي ځکه موزو روزه خواله موزو روزه کی چې او سړی ایمان زکی ایمان پیجنی وګوره وهو الله لا اله الا هو دادا ووا الله الہ دې بل سوک نشتا وې دلیل په سره له الحمد فی الاولا والآخرہ اے په دنیا او آخرت کې د الله د خدای توب صفاتونه دي ور اسمان پیدا کړي زمکه پیدا کړي باران ورای زرغونی کوي د دې نور په لاس کې سری بنده خو عاجز او عاجز دی او دا الله ذکر الہ دی او بل سوق نشته دویم دلیل پیسو وله الحكم یوازی د دی الله فیصله چلیږي وله الحكم د دی الله یوازی فیصله چلیږي په مرګ او ژوند صحت او بیماری کې دریم دلیل دی ویلیه ترجعون الہ واغه د چټول ورتا جزا بربندو سرتور پیشي اغه چاته ست الہ وې چې سبب سرتور بربند د الله مخل ولاړوي و الیه ترجعون
او الہ واغی چی حساب بکی د چا بارکی بوئی چور ته ور واچو او د چا بارکی بوئی جنت ته بوزي نو دا دغه داوی د پار دریم دلیلو وصلورم دلیل ذکر کئ و الہ غوی چې د شپې دا نظام دا غپلا سو اختیار کړي ورش پیرا وستا کالا شپن را ولی دا ټول دنیا او مخلوق کرا جمشی نشپن شیرا وسته قل فرمایا ارایتم خبر را کیماتا ان جعل الله علیکم اللیلا کچرو گرزی اللہ پتا صبح نشپا سرمدن ہمیشہ الى یوم القیامتی اور رزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسوک دے معبود و مددگار بغیر دا اللہ نا یاتیکم بدویا چراب ولیتا سترنا ایک اللہ تر قیامت شپکان ورن راخی جئی نو پدی مړو ژوندو انسانانو پیریانو ملائکو کی سوکشتا چرنا ورز راولی افلا تسمعون ویشپدک وینینا نو آیا تاسو او ریمنا او دا پنځم دلیل دې رسو آیات مبارکه کې پدې خبره وهو الله لا اله الا هو قل فرمایا ارایتم خبر را کیتا سماتا ان جعل الله علیکم النهار کچرو گرزی اللہ پتا سور سرمدن ہمیشہ الى یوم القیامت رزید قیامت پوری من الہ غیر اللہ نسوک دے الہ و معبود بغیر دا اللہ نا یاتیکم بلیل چراب ولیتاسو تشپا تسکنون فیه چتاسو باران کوئی پاوے کی افلا تبصرون آیا تاسو وینینا ومن رحمته او در رحمت دی اللہ نجعل لکم اللیل والنهار پیدا کړی د تاسو د پاره شپه او ورځ لتسکنوا فیه دې د پاره چې آرام کوي پدې کې پدې شپه او ورځ کې ولتبتغوا من فضله او چولټوي د الله د فضل او د رزق حلال نا دغه باز خلک د شپې کار کوي د شپې کار سنا روان نه چې د شریعت د حدود د لاندې وي او مسپکه نه قضا کوي ولعلکم تشکرون او دې د پاره چې تاسو شکر ادا کوي ويوم يناديهم تکرار د فارد تاکید دے پکمرت شواز گور کی دویتا فیقولو بفرمائی این شرکائی الذین کمزے کیے مشرکانوی صداران زما حق کسان کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو پاغی خیال و گمان کولو ونزعنا من كل امه شهيدا او روب با سوراب کا گدہر امت نہ گوا فقلنا نوب فرمایو مونږ دغه امتونو تا هاتو برهانکم روړی دلیل ستاسو هر چاته وای تا دې تدین وی نن بد دید دین والی دلیل پیش کې دین خو آغی چې ما فرمایلی وی زما پیغمبر فرمایلی وی قران او سنت کی وی هاتو برهانکم روړی دلیل ستاسو داتا چور تدین وی او تاسو کول د دې دلیل پیش کا نګور تاویلی ما ویلی افلانی ویلی فلانی او مشر ویلی دا په شریعت کې دلیل نه هاتو برهانکم
الہ العالمین بدی ټول امتونو توي هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو ایتا دنیا کی دی تدینوی نند دید دینوالی دلیل پیش کا فعلمو پوها بشدوی ان الحق للہ چی بیشک حق خاص اللہ لرثابت دے ودول عنهم ما کانو یفترون او رکبشی ددوینا آغا چی دید زانکم دروغ جوڑول ان قارون بیشک قارون کان من قوم موسیٰ ود قوم د موسیٰ علیہ السلام نا اکثر علماء داوی ویدا قارون د موسیٰ علیہ السلام د ترزویو اکثر اہل علم مفسرین وی علی انه کان ابن عمه دید موسیٰ علیہ السلام د ترزویو او قارون اسم عجمی دے او د علمیت او د عجمی د وجن غیر منصرف دے بیشک قارون کان من قوم موسیٰ و د قوم د موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نو تکبر او سرکشی کړي ودای مقابله کې ایس تکبر او سرکشی کړي وا زکه د مال ډېر او اولاد ډېر نو د داغه د وجن په غرور او تکبر کې راغلو یاد بغا معنا دې دې کې علماء کړي کینی او حسد په مخ کړو چې دا موسی عليه السلام تعالی دمر لوی مقام او مرتبه ولي ورکا واتیناه من الکنوز او ورکړو موږ دې قارون تا من الکنوز د خزانونا ما خزانی ان مفاتحه یومانا داو داغی صندوقنا و داغی لوخی لتنو خام خادرانو بالعصبت پیوی ڈلی عصبہ ڈلی توید دریو نتر لسو پوری مفاتحه سنادیقه و اوعیته دغی خزانو صندوقنا او داغی لوخی لتنو خام خادرانو بالعصبت فیوی ڈلی باندی فیوی ڈلی باندی درانو اولی القوت چه خاندان د قوتو اولی القوت چه خاندان د قوتو یاد مفاتحه نه مراد دې کی چابیانی دی ما هغه ان مفاتحه چې بشک چابیانی داوي نو دا جمع د مفتاح وا چې باغی او شی کولاویږي اذ قال له قومه کله چې ویلو دی قارون ته قوم د لا تفرح لوی مکوا او مستی مکوا ان الله لا يحب الفرحين بیشک الله من محبت نساتی د تکبر او د مستی کوونکو سرا وابتغي ولټو فيما فاغمال کې آتاک الله چې الله درکړي الدار الاخرته کور د اخرت پدې مال د اخرت کور ځان ته ولټو دا الله پر ځاونګي کې ولګاو ولا تنس نصيبك من الدنيا او مهر او برخه د دنیا نا اے دنیا کې الله تا ګور خپل خوراک او اسکاک خپل جامې دارنګ داستوګ نزه نکاحونه سورلې دې در ته حلالي کړي
نو د دنیا برخه د مهروا خکل سورلی خکل کور او خوراک او سکا کو جامیم د دین استعمال کا واحسن او د الله دی مخلوقات سره خېګړه او احسان کا کما احسن الله الیک لک الله تا سره احسان او خېګړه کړي ولا تبغ الفساد فی الارض ملٹ و فساد پزمک کی اے گناہونا مکوا مال و دولت در کڑی دا اللہ نا فرمانی مکوا ان اللہ بیشک اللہ لا يحب المفسدین مینا نساتی د فساد کون کو سرا قال قارون ویلی انما اوتیته على علم عندي وی بیشک دا را کړی شوی دی ما تا په سبب دا علم چې ما سره دی ای علی علم عندي علماء سو توجیهات کړي نو سوچ ولکوي ای علی علم ای په سبب د علم د الله عندي فما ای وی زبد دی اهلم او الله لفتو چې دې دې اهل نو زکه ما صدا دمر مال راکړې اوسم باز نه پوي وای ما کې به سلیدل چې دا دور مال راکړې نو تعالی دې درکړې کنه او باز په کې وي ورته الا یعذ بالله الله په جندلې اسی صدر کړي نه دا ګوره قارون خبره ده د وجه د علم د الله نه فما چې زد دی اهلم یا علی علم عندي راکړي دي دا ما تا د وجه د علم نه چې ما سره ده یعنی زد دنیا په غټلو پويګم ور د مال نسبت خپل کسب او تدبیر تو کو او تقدیر شات او غرزولو وېدا ما ته چلو ناراضي او زپ مال غټلو په تجارتونو پويګم نسبت خپل تدبیر او خپل عقل توکو ته ګور نه ګور عقل من سړې دی او دی وی نړۍ روټۍ درکې نشتا اواز سړې ساده دی لیونه هغه د سروش پینو زرو سره لوبي کوي اولم یعلم آیات پوهنه ان الله چې بشک الله قد اهلك من قبله بشک هلاک کړیو د نمخ کې من القرون د پیړونا مناسو هو شد منه قوه چې هغه ډېر مضبوط د دنه په قوت او طاقت کې واکثر جمع او ډېرو په جمع کول د مال کې ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس نکیږي د ګناهونو د دوی د مجرمانو نا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون اے تپوس نکیږي پوارد ګناهونو د دوی د مجرمانو کې ور الله رب العزت خوای چې زب تپوس کوم او دلته وی تپوس نکی لکه مخکې در لتیر شویات فوربک لنسألنهم اجمعین درایات دا معنا رب کریم بدا تپوس نکی چې دا ګناه تا کړي کنه دې کړي قیامت کې دا څه نه وي چې دا ګناه دې کړي د کنه دې د کړي التو تپوس دای چې ولې دا سکول ولې دا ګناه کولا اخو الله ته علم دې دا څه بنوي چې دا تا کړي د کړي بلکې دا وی ولې دا سکولا فخرج على قومه روته دې پخپل قوم فی زینته پخپل زیب زینت کې قال الذين ولوا هغ کسانو یریدون الحیات الدنیا
چې غیر عدل لد ژوند دنیا اې دې په یو خولي لباس کې او پنو کرانو خادمانو او سورلو کې روتو ویلی واغ کسانو یریدون الحیات الدنیا چې غیر عدل لد ژوند دنیا د قارون دی سورلو جامو دی مزوت چوکتل یا لیت لنا حیرمان دی چوی مونگ د پارا مثل ما اوتی قارون ومثل داغ چور کڑی شوی دی قارون تا انہو بشک دے لذو حظو عظیم خام خاوند برخلوی دی دنیانا او د داغ مال او سورلو خادمانو ته پسخیدل وقال الذين ویلی واغ کسانو اوتوا العلم چې غیت علم ورکړې شوی او غید دنیا په حقیقت او د آخرت په حقیقت الله پوه کړیو دیت ویلی ویلکم تعجب دستا سبحان ثواب الله بدلد الله چې مومنانو نیکانو له تیار کړی خیر نغ وردا لمن دا غچا د پارا امن چې ایمان وروړي وعمل صالحا وعمل کړي د نیک ولا يلقاها الا الصابرون د یلقاها ضمیر ستراجه اے ولا يلقاها اے هذه المقاله نشی ورکی دے دغشان وینا الا الصابرون مگر صبرنا کتا یاد یلقاها مرادغ کلمت التي تکلم بها العلماء چې د علماء کوم ولا یلقاها نشی ورکی داد دی ورکی دے داسې د حکمت خبره کم چې د علماء دخلین روتا الا الصابرون مگر صبرنا کتا یاد یلقاها ضمیر دی ثواب تراجی دی او دا تانیس پدی اعتبار دی چې ثواب په معنا د مثوبتن دی یاد یلقاها ضمیر جنت تراجی دی چې هغه مفهوم دی د لفظ ثواب نام ویا ولا یلقاها نشور کې دے دا جنت الا الصابرون مگر صبرنا کو تجدید الله پتا بيدارو به صبر کوي او دید الله دنا فرمانو نه به صبر کوي فخسفنا به وبداره الارض ورخ کړو مونږ به اغا وبداره او کور داغ وردوب کړو مونږه اوا داغ کور پسمکه کې قارون سره د کور او د مال او دولت نه الله پسمکه کې ورخخ کو فما كان له من فئه نو داغ د فارس ډلا ینصرونه چې داغ مدد دې کړو من دون الله ما سوا د الله نه دلې پلی وی خو چې الله سو کرودي شي نو بیا پډلو په لخر سو د الله نه خلاصيږي نا وما كان من المنتصرين او نو غد بدلی اغستن کنا سره د مال او د کور نه الله پس مکه کې ورخخ کو واصبح الذين او غرزي دي واغه کسان تمنوا چې هغه ارزو او تمنا لرلې و مکانه د مرتبه د قارون بالامس فرن اے په وخت قریبه کې د تپس خېدل او زیریدل یقولون اغیوی وکأن الله داوے کأن حرف واحد دے بجملته او دا پمانا د علم تر دے دا پمانا د علم تر دے وکأنه
تګورنا بشکا شاندار چې الله یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء چاله چوغړي من عباده دخل بندگانو نا ويقدر او تنگوي چې چاله غړي لولا امن الله علينا کچرنه دا چې احسان کړي الله پمږه الله پمږه احسان کړي چې مولم د قارون غنته مال نه ملاو لخسف بنا خامخامون بهم پزمکه کې د سرور خخ کړي وې کانه تګورنا بشک شاندار لا يفلح الكافرون کافران کامیابی گنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا اګور د ټول دین نه چھوڑ درته دی آیات مبارکه کې جمع کړي چې جنت د چا زیده جنت تبسوغزی وی تلک الدار الاخرت دا کور دا خیرت نجعلها گرزو منگدا للذین دهاغ کسانو دپارا لا یریدون علوا فی الارض چرادن لری دس تکبر پزمکا کی ولا فسادا او ند فساد اے جنت د چا زیره چې څوک دنیا کې را دن لري پزمکه کې د تکبر او نه د فساد را دشتنو اے تکبر خو پکې خود نشتا او مفسد او فساد خود نه کوي د غرور او د فساد اراده من لري لا یریدون ارادن لري د غرور او تکبر پزمکه کې او نه د فساد اراده دا وګور جنت د هغه چا د پاره زه کو اے علو فی الارض ستوي لا یریدون علوا فی الارض تکبر او لوی توي او طلب د شرف او د منزلی توي اے دی وي زم چې د بادشاہ سره یره مشیر وي ازور سره وزیر وي او زه خود د سره په یو غټو خلکو کې یو غټ سړی وي حضرت کرم رحم الله وي علو فی الارض تکبر توي وطلب الشرف والمنزله عند سلاطینها او دیس شرف او مرتبه د بادشاہانو سره لټي او فساد ستوي دا گناهونو توي او د خلق مال پناه کا غسل ندایات دهغه چا بارکی دي چې اهل العدل ای کی عاجزی دا او غرور او تکبر فکی نشتا فضیل ابن ایاز بویدا آیات مبارک ولستو رحمه الله ناغبوی ذهبت الامانی ها هنا لار الارزوگان دلتا یار سړی وای چې زړه لګ غټ سړی یار منبر او وزیر دی یار زرین د بادشاہ سره سوي اې د اس قسم لوی اراده نه او نه د فساد اراده دا عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې کله وفات کېدو نو دا آیات دا وظیفه او بار بار لستو تر دې چې روح د بدن نوتو اے بادشاہ او پکې سمر عاجزی وا الله وی تلک الدار الاخرت دا کور د اخرت نجعلها للذین غرزو مونږ د هغه کسانو لپاره لا یریدون علوا فی الارض چرادن لري د تکبر او لوی پس مکه کې ولا فساد نو ند فساد والعاقبه للمتقین
او اخیری د خیر انجام د کامیابی د پاره د تقوا دارو پرزګارو دې. من جاء بالحسنه هرغ چا چرات لکل پنی کای سرا اے نیک عملو کو او د مرګ نمخ کی مخکی تباہ و برباد نکو او ځان سره قبر خیرت لرو رسولو فله خیر منها دلر بغور بدلوی د دینا. ومن جاء بالسیئه چاچرات لکل پگنا سرا فلا یجزى الذین نسزا ور نکړشیا کسانو تا عامل السیئات چې عمل نکړي دي ناکارا الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کوي. ان الذي بشك غزات فرض عليك القرآن چې فرض کړي د پتا شو حبيب قرآن چې دا بخلق تر سوي دا بدوی ته بیانوي. لرادک الى معاد خامخا واپس بدی کی زید واپس ایتا دا واپس ایجے سدشی اغرز دا قیامت دا نو بیا بتا سن تفوس کئی چی زما دا دین و کتاب او زما پیغام دے خلقو تا رسول کنا. دا آیات یو دا مانا لا چې د معاد نه مراد رزد قیامت دا الله د قران رسول په خپل پیغمبر فرض کړیو وای پرز د قیامت به د رسول تپوس کوم. وګوره کداغه معنا شي نو د آیات دا سمانا شوا لکه سوره اعراف کی تیرو آیات شپږم لیکي فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. الله و زما دې په خپل ذات عالیه قسم وی زبد انبیاء او د امتونو نه تپوس کوم او زبد خپل پیغمبرانو نه تپوس کوم. او د آیات دا سمانا شو چې تاسو له سوره مائده کې تیر شوی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. سورہ مائدہ کی اوصل نحو آیاتو یو دا آیات مبارک دا ماناوا یا الہ معاد نا مراد دیدے کی مرگ دے بیشکا غزات چی فرض کری دے پتاسو عمل پدی قرآن عمل دا دے چی وے بے رسے وے پدی با عمل کے لرادک الى معاد واخام خوا واپس بدی کی زید واپس ایتا چی مرگ دے یعنی دا دا قرآن و دین رسولی و رزن دی کال ندی الیہ ادعو و الیہ مآب. اللہ تبرا بللوی او دا اللہ دتلو پورے بدا دعوت وی یاد معاد نا مراد جنت دے اے دا قرآن ویل اوز دا کول دا بد جنت دتلو سبب جوړ شي. یقینا ها غزات چې فرض کړي پتا سو عمل په قرآن لرادک الی معاد خامخا واپس بدی کی زید واپس ایت چې جنت دے. یا معاد نا مراد مکہ مکرمه دا غزات چې فرض کړي له حبیب پتا سو قرآن رسول امتا دا غزات و عدلا چی مکہ مکرم بفتح شی لرادک الى معاد واپس بدی کی زید واپس ایتا چی مکہ لا لکه څنګه موسی علیہ السلام د خپل مور او د وطن لس کال بارو او لس کال پس د هجرت نه واپس راغی غزات بتاسم د مدینی منورینا فاتحان مکی مکرمی توردن کی. قر ربی فرمائے رب زم عالم خفوی من پاغ چا جا بالہدا
چرات للی کړي په هدایت سرا ومن هو فی ضلال مبین او هر غسو چې دی غی په گمراه اخکار کې وما كنت ترجو نویت حبیب چتا امید لرلو ایلقا الیک الكتاب دا بنی چه درب کریشی تاسو دا کتاب خدا دا اللہ رحم و کرم دے اللہ رحمتا من ربک لیکن رحمت دے دا طرف درفستانا فلا تکونن نچ اللہ دربان دور رحم کو کتاب در کو نخام خام کی گا زوہیرا للکافرین ملا تاڑو امدادی د کافرو اگر د صورت اخیر د ما قبل سر او تړنو موسی علیہ السلام ویلی رب بما انعمت علی فلن اكون ظهيرا للمجرمين او دلتوي فلا تكونن ظهيرا للكافرين خام کی گئے امدادی د کافرو اے کافر تعاون او مدد مکوا ولا يسدنك او بندین کی تاسو لرا دا کافر عن آیات الله دا الله دا آیاتنا او د دې د لستو او د دې د عملنا بعد اذ انزلت الیک پس د دې نه چې دارا لګلی شوی دی حبیب تاسو ته ودع الى ربک خلق را بلا عبادت او توحید او دین د خپل رب تا ولا تکونن من المشرکین او خام کیگا د مشرکاننا ولا تدعو مرعبل مع الله سرد اللانا الها آخر معبود و مددگار بل چا ترا مدد شمو آیا لا الہ الا ہو نشتے دے بل دے عبادت و بندگی مستحق الا ہو مگر دغی واللہ دے کل شئین حالکن ہر یو شیب فناشی وفات بشی الا وجہہو مگر وجہ دا اللہ ہر شیبانی بفنا راشی یو دا اللہ وجہ دا چی اغد فنان مستثنا او بار دے لہ الحکم دغ اللہ حکم چلی حکم تکوینی او تشریعی یوازی دی اللہ فی سللا او دا اللہ فی سل چلی ور بند سوئی او دا اللہ دا طرف نسکی اگر صورت اخیر دما اغا ابتدا سر اترنلو فرعون خوی چی موسیٰ علیہ السلام دی پیدا نشی او دا غیر پار سور معشومان وجل خلہ الحکم فیصلد چاو چلی دا اے فرعون حاکم دے بادشاہ دے لخکری دی کلب یو حکومت غواړي چې زبدا سکوم او غیر پر ټول قوتونه بصرف کړي قله الحكم کیږي بس چې صدا الله خو خراب اگر فرعون خو فیصله وکړ چې موسی علی السلام قتلو خدا غ فیصله نه چلی د له الحكم خاص د الله فیصله چلی ای مدین تلعل لسکال پس واپس رال او فرعون ته مخل او دریدل او دعوت دینی ورته پیش کو او فرعون وی موسی علیہ السلام قتلو او الله فیصله سو چلی دا فرعون سرد لخکر والله په سمندر کې ورغرق کو له الحكم دغ الله فیصله چلیږي اگر موسی علیہ السلام بچو ته ایدل تکی نه زدر تور راډم چې ځان گرم کړي او فیصله د چاو چلی دا له الحكم خاص د دی الله د فار فیصله
وإليه ترجعون او دی الله تبتاسو ورګرځول شي. بس